محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه دا پنزل سوا 92 نمبر حدیث شریف دے 1592. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے اللہ پاک دے ناراضی شي اللہ پاک دے د خپل ځان ناراضی کی زما ستاو د ټول امت د طرف نه دی الله پاک بهترین بدلی ورکی. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال چې پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دی لا یحل لمسلم هیڅ مسلمان د پاره جایز ندی ان یهجر اخاه چې د تعلق ختم کی د خپل مسلمان ورور سره فوق 3 لیال د 3 شپو نه زیات. هیڅ مسلمان د پاره جایز ندی چې خپل مسلمان رور سره تعلق ختم کی د 3 شپو نه زیات. یلتقیان بیا دوی چرته خپلو کې مخ شي یوځای کې د دې دواړو امنا سامنا شي یو بل سره مخامخ شي چرته په لاره کې چرته حجره کې جماعت کې فیعرض هذا ویعرض هذا دا یو تینا دی خوا مخواړی او دا بل اخوا مخواړی د یو بل په سترګو باندې لګېدلم ورته خوښ ني دومره حد ته ورسي نو داسې تعلق ختمولو دا مسلمان د پاره جایز نه دي. وخیرهم الذي یبدأ بالسلام او دې دواړو کې بیا د ټولو نه بهتر هغه کس دی چې هغه په سلام اچولو کې وړاندېوالی وکړي شروع کې مخکې شي په سلام کې چې کوم سلام کلام پهله شروع کو نو نبی علیہ السلام فرمایي دې 2 کسانو کې دک بهترین دی بهتر دی. اسلام دا د انصاف او د عدل مذهب دی. وی مسلمان د پاره جایز نه دی خپل ورور سره د 3 ورځو نه زیات قطع تعلق وکړي. دین اسلام فطری مذهب دی او دې کې د فطرت ډېر لحاظ ساتل شوی دی. وی د دې وجه نه علما فرمایي چې کله د چا سره زړه بداون راشي جنگ ور سره راشي نو د په طبیعت کې 3 ورځې پورې انقباضي یعنی دا 3 ورځې د طبیعت داسې خړی خپای اړه باندې خفګانی 3 ورځې پورې دا طبیعت ته نو داغه د وجه نه بیا ور سره خبرې کول نه غواړي نو دی وجه نه شریعت د انسان د طبیعت لحاظ ساتلې دی چې زه خیر دی 3 ورځې پورې ستا اړه باندې خړه ده او خفګان دی نو 3 ورځې پورې خبرې بندولی شي خو دې نه زیات نه د دې نه زیات نه چې د دې نه زیات شي د 3 ورځو نه زیات شي خفګان نو بیا هغې کې د نفس خواهش شاملیږي. همدې وجې نه علما کرام فرمایي چې که چا سره تعلق ساتلو کې د دین نقصانی نو بیا د هغه سره د 3 ورځو نه زیاتې هم خبرې اترې بندولی شي. لکه غزوه تبوک کې تاسو واقع مخکې مې ویلي دا یو 3 صحابه کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله او صحابو ته هم حکم کړی چې د دوی سره به 50 ورځې خبرې نه کوئ. نو دغه 3 حضرات صحابه کرامو سره چې غزوه تبوک کې رستو پاتې شوي وو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم 100 ورځو پورې تعلق بند کړی 50
دک شانتی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یو اگدی مودی پوری د حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سره خبرې اترې بند کړي وي. دغه شان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خپل زوی او سکا بلال نومیو، بلال رضی اللہ عنہ. یو خو بلال حبشی مشهور صحابی دی، مؤذن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام. دا د عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ زوی بلال نومی پیښو. نو هغه سره یو اوږدې مودې پورې خبرې نه وې کړي. خورونو دې کې شرط دا دی چې نیت صفایي، په نیت باندې سړی صادق وي او نفسانی خواهش پکې نی، د دنیا څه غرض پکې شامل نی. بیا که د دین نقصان پکې کېږي تعلق ساتلو کې، نو د 3 ورځو نه زیات هم بیا هغه سره تعلق بندېدی شي. الله دې موږ خپلو کې خواږه کړي یا ارحم الراحمین.